ګرانو کتونکو خاص په درته کومه چې دغه ویډیو د سره شیر کې دې ویډیو کې د یو دوه ځوانانو فکر دی سوچ دی د یوې تورسرې ساختن د ماشومانو پلار بې درکه دی د 7 کالو نه زیات وشي د 7 کالو نه توره ګناه نه سپینه ګناه دوی د مومند ضلعې د انبار سره تعلق ساتي دغه کسان تر دې وخته پورې اطلاعات داري چې ژوندي دي دوی جیل ته لاړل د جیل نه رخا شو دوی لاړل هلته کې او واپسو کې چې راځي نو په تورو شیشو کې ګاډې راشي او اوچتې کې د یتیمانو ماشومانو ته وګوره دا 4 ماشومان دي خو 2 دې ځای کې دي دا یو مور ده دا مور د 2 بچو دپاره د 2 زامنو لپاره فریادي ده نیمګړې پاتې نه شوله بیماره ده یاره اولاد ډېر خوږ دی سوچ وکړه چې بچي دي ژوندي جاړ غیب شي په مور څه تېرېږي په پلار څه تېرېږي څه به وایې مورې بچیا چیرې اول دا دوا کوم چې چېرته سرکاري والا دي الله دې حفاظت وکړي او الله دې ټول په جنتونو کې زما یې ډېر عزت وکړه زموږ ډېر قدر وکړه زما بچي اوچت کړه د کوټې کلي نه 11 بچي رال بچي دا ماشومان دي دا بوډا پلار دی بچي خدا بیا دې مانه کوله زما به لوڼه زما به خپله پرداوي ته خفه کېږي به جاړي به ته بچي زه دړه بیماره شوم زه د شکر بیماره زه د شکر بیماره زه د بلډ پریشر بیماره بچیه مهرباني دا وکړه چې زه خپل بچي غواړم کومړی کوچنډۍ کومړی ما ته دې واتی دغه مال دی بچیه هغه سوال ته دا کوم چې بس زما بچي راکړئ مورې ستاسو د بچو کردار څنګه و بچیه ما ته څه پته نه لګي خو ما نه د خپلو بچو ثبوت راکړي ما ته دې وکړئ زه په خپله ولم واجنه مملوک ومه د ډانټو د چوپړۍ نه اوچت کړي بچیه په ډانټو د ډانټو ګېډۍ ورته ولاړې وې زما بچي اوچت کړه ټول ګاړي رادننه شو ګاړي نه ګاړي چې د بار ولاړو دی رادننه شو وایي مورې ذاته کښېنه موږ دې ګوتې لږه بېته راولو 7 کاله به پوره کېږي بچی بې تعلیمه خالي کېږي څه نه یم خبره بچي دا وړه ماشومه په هسپتال کې داخله وه ما دې وسره ویستله بچیانو زه څه وکړم د خیر ټول کړمه زما خو ډېره رشته ده ما ته به سبا له پېغور کې زما لې ورونه دي زما څه دغسې راغلي ته ناست دي مهرباني دا وکړئ چې زما بچي وښوئ خدای دې سرکاري والا خفه نه کړي زما ډېر عزت وکړه بچیه صحیح خورې دا څنګه تا ته خو به پته لګي د خپل خاوند د کردار بس جی زه دا غواړم چې زما خاوند دې راخلاص شي هېڅ بې ګناه بې خطا دی که څه ګناه ده کړي بس موږ ته دې معلومه شي دی دې سزاوار شي زما لیور دی ډېر ماشوم دی ما ته واړه بچي پاتې شوي دي هېڅ د رزق درک یې نه لګېږي هغه د یوسف علیه السلام غم دی نه زړېږي زما بچی د لوږې نه هلاک شو دا ماشومه مې بیماره ده 14 ورځې په کمپلیکس کې تېرې کړي او موږ سره د ډوډۍ درک نه و موږ په نهره دا ورځې تېرې کړي دي زما خاوند دې نور ښکاره شي بس دی ډېره سخته ده په موږ باندې د لوږې او د تندې لاسه دغه ته وایي خورې لکه ته خو به د خپل خاوند کردار لګي دا خو په ترخهګرۍ کې اوچت شوی دی کې خو بله خبره نشته دی چې دا 8 کاله دی غیب دی نو بس جی معلومه موږ ته هېڅ پته نه لګي کور ته به یې څه مزدوري به کوله هېڅ څه مزدوري مو نه بس دقه د ټاټکي مزدوري به کوله پنډۍ ته به راته میاشت به یې تېره کړه 2 به یې تېرې کړې چې څه به یې وکړه خو ښه ده چې نه ونو خپل کور ته به راته نوره داسې موږ ته معلومات نشته چې دوی څه شی کړي دي موږ ته دې بس موږ له دې ثبوت راکړي زما د خاوند لاش دې موږ له راکړي زما ماشوم لیور دی زما خوښې وسوه دا د زړه بیماره ده زه بیماره یم زما دې بچو ته وګوره دا بیماران دي موږ له علاج په څه شي وکړو څه شي وشو بچي تا پلار لیدلی و نه تا بچي پلار لیدلی هلې خوشحال کړه مخکې راشه هغه ادارو ته ووایه زما پلار ګناهګار نه دی چې تا لې راپرېږدي چې پلار لاس ته باندې هغه افسران به ګوري دا ته وګورئ ما د ترهګرۍ خلاف یو خو د دې خوراکۍ خبرې وګوره د هغې مور خبرې واورئ دا ویډیو ما ته پته ده چې دا به هغوی ته رسي چې بچي هم دې شته دی دا بچي به هم سیږي کوروالا هم دی دا مور دې هم ده سپین ګیري پلار دی د اړق یې دی په دې حالاتو کې مزدوري کوي د خپلو نوسو له او دې خلکو له
بچي څه به ورته ستا څه نوم دی سدیس سدیس ته سبق وایې او څه یم کې سکول نه هغه ختم مې وکړ ختم دی مور نه کله ته پلار تپوس کې او نو مور دی ته څه وایي ژوندي دې ته ورته دا وایې چې پلار مې څه کردار و غلط و ډاکو سو وایي موږ ته هېڅ پته نشته پته یې نه لګي زه وړوکی وم هغه وخت کې څو کاله وشو 7 کاله وشو تا ته خو به کله داسې خبرې کړي که نه لکه د کور د پټاټکي کې به د هغې څه دغه و چې یاره د څه کردار و بس هېڅ څه پته موږ ته نه لګېږي یو شیز یې موږ له داسې نه دی راوړی موږ له یو شیز داسې نه دی راوړی کور ته او نه موږ د ارامو خاوندانان یو خو بس موږ غریبانان یو موږ غریبانان یو ښه بابا ته په دې حالاتو کې مزدوري کې څه دی نوم دی السلام علیکم داسې کار دی وروره چې زما د ادارو ته نه دی دوه سپرې زما د سپین ګیرتوب غټ خاطر وکړه زه اوس سوال لرم ما دوا کړي دي خیرې مې دوه سپرې د زړه نه دي وتې پوه شوې زه ورته اوس یم دا سوال لرم چې زما د تسلا مې او زما ورونه دي او زما بچي دي زما دا بچي نه دي دا د بچي خپل وړه ته دي خیال وکړي او زما بچي دي نه دی د قیامته پرې نه رسوي بس دی نور دی را پرېږدي پوه شوې زه په پردی دغه کې ډېر یم نن سبا مهنګایي ده زه د کور کرایه خلاصه کړم که وړو له رزق پیدا کړم پوه شوې زما د بس د جومات او د تسبو وخت دی زما د قیامته پرې دغه زور نه شي یو زوی ته مې کاته دي هغه کله مزدوري یو کله نه وي پوه شوې زه نور سوال لرم منت ته کوم او دوا دې واخلي چې یاره زما بچي دي نور را پرېږدي زه نور د قیامته پرې نه دی ما نه زور شته نه مې دغه شته پوه شوې نه څه خرڅونه شته چې زه یوز یو بل ځای ته منډې ووام دا پاسپورټ چې تا جوړ کړی دی څه لپاره جوړ کړم دم بار ته لېږه په قرضو دي ښه خو بس بار مې زوی و هغه هم مزدوري ونه کړله هېڅ دغه شه راغی دی خو د جیل نه رخاشي و که نه څو کاله پس دوی د جیل نه رهاشي و دا زوی مې راغی او بس دا بیا اوچات شو پوه شوې لږې د ورځې جیل ته په څه کې تللی و جیل ته الله ته پته ده بس دې ته په دغه کیس کې تللی و او د جیل نه رخا شو بیا په تورو شیشو کې خلک راله اوچته یې کړ بیا نه دی په ښه نه دی دغه پولیس ګاډي رال یو ګاډی مخکې ولاړ یو چې د جیل نه راووت او بس اوچات شو پوه شوې زما څه نوره دښمني نه وه بل څه مینه وه سرکاري والا خلک وو بچي دې ولیده زوی او بچي مې ولیده خو غاړې مې سندې مې لا کړې په موټر کې رسه کېناسته بس د تمانچو والا رال ول چې بای کوزېږئ ډریور ته ویل که وخوځېدې نه ختم بس لاړه وشته نه دی اوچات شو د ننه پرې دغه د مړو د ژوندو پته نه لګي یاره د ادارو والا سدي الله ښه وکړي چې موږ له نن په موبایل میاشت 2 میاشتې پس ته وایي الله به خیر کړي یاره د خیر خو نه دی څه معنا راوځي چې دا ژوندي دي مړه دي دا به کله راځي زه دغه ادارو والا چې څوک دې ته کال کوي زما دا ویډیو ګوري الله ګواه دی زه چې په دې سیمه کې خدمت کوم نو د زړه د خلاصۍ کوم د ډېرو بې وسه بې کسه بې سوکه خلکو سهاره جوړ شم وسیلې جوړ شم نو زما د التجا قبوله کې زما د خاطره دې ماشومانو له پلار را پرېږدی دې مور له تا ځوان زلمې زوی دی 7 کاله دا ورته را پرېږدی د 7 کاله دوی انتظار وکړو میډیا ته نه راتلل یارېدل خو نن دا مور وایي چې زه څه نه نیم خبر د الله په کتاب باندې ورته لاس دم دا خورکې وایي چې سره د بچو ورته د الله په کتاب باندې لاس دم دا سپینګیري بابا وایي چې د خپلو بچو هر قسمه تسلی ورکوم او د دین علاوه دا خورکې اوس ماته ویل چې سره د بچو به ځم او د پېښور پرس کلب مخې ته به ځان سوځم د دې ژوند نه وي څه مطلب چې نخرې را باندې تېرېږي داسې ده خورې که نه بس دغه شانته ژوند دی زمونږ هېڅ دغه مونږ کره نه لګي زما ماشومه بیماره ده مونږ 14 ورځې کمپلیکس کې تېرې کړي ما د ډوډۍ د لاسه دار ایستلې ده چې مونږ ته د ډوډۍ درک نه لګېده مونږ نور خپل خاوند زه غواړم چې سوال کوم چې زما خاوند او زما ماشوم لیور را پرېږدی تاسو د انبار یې مونږ د انبار یې ګرانو کتونکو دا د ترهګرۍ په تور کې تللی دي 7 کاله شو ترهګرۍ خلاف یو دغه زموږ ادارې دي چې دې سره تعاون کول پکار دي ستاسو په سیمه کې چېرته مشکوک کس یې بالکل یې ورته په ګوته کوئ چې د علاقه د سیمې صفا شي خو بعضې داسې خلکه خو پکې صحیم نو د 7 کاله چې په کوم بندیوان کې تېر کړل دا وله ډېر دي اوس د دې د بچو د خاطره هغه سړي وي او پښتانه وي او د دې مور دا اوښکې ورته ښکاري او
او د دې پلار دا سپینه ږیره او په دې حال کې هغه مزدوري کوي د دې نه پس به توبهګاري موږ د هغوی د صفایۍ هم څه نشو ویلی قبل از وخت ځکه چې زموږ ادارې الحمدلله هغه ډېرې تیزې دي دا مو وایه چې یار زه په دیوال دننه خبره وکړم دیوالونه هم هغوی تالونه وایي پټه نه پاتې کېږي خبره خو تاسو وایئ چې موږ به دې مل له نقصان ورکړو نو زموږ عیسی په ټوله دنیا کې تېنه صرف د نوم نه خلک یریږي زموږ فوج بیدار فوج دی موږ د ډېر و چې دی وخت کې په دې ملک ډېر ګم شده خلکه دي ډېر ګم شده خلکه نو د هغوی دې تحقیق وشي چې ککړ دي پکې نو قوم ته د هغوی وضاحت وکړي دې مور ته دې ووایي دې ښځې ته دې ووایي دې پلار ته دې ووایي چې بچو دې دا کار کړی دی بچي دې په خپله وایي دوی به په آرام کښېني نو چې داسې نه وي دا دوی ته را پرېښودل پکار دي الله دې کي چې دا موږ دا ویډیو د دوی دپاره د خیر سبب وګرځي مننه دا یخني بیا نه راوایستل بلې مې بدل کړي د ماشومانو لپاره صحیح ده که الله دې نه دی الله دې له خیر کار دې لپاره تبرز حق صحیح ده دا ټول بتای چې کوم دا ولې صحیح ده الله دې راوړي دا یخني بیا نه راوایستل بلې مې بدل کړي د ماشومانو لپاره صحیح ده که الله دې نه دی الله دې له خیر کار دې لپاره تبرز حق صحیح ده